بسم الله الرحمن الرحیم. باب الاستشفاء بالقرآن. استشفاء معنا د شفا طلب کول په قرآن کریم سره. لکه شفاګانو دپاره خاص خدای پاک ډېر اسباب دنیا کې رلیږلي دي که نه، خو یو داسې سبب چې روحاني سبب هم دی او سره سره یو فیزیکل سبب هم دی که نه، ظاهري، هغه قرآن کریم دی. په قرآن کریم کې روحاني شفا خدای پاک ایښې ده چې سړي زړه کې څه ګندګي وي ورسره خدای پاک یې صفا کوي، زړونو علاج ورسره کېږي، رحمت دی، هدایت دی، شفا دی او خلکو دپاره نور دی که نه. هر څه خصوصیت چې یا په قرآن کریم کې شته او هغه نه علاوه په قرآن کریم کې ظاهري شفا هم خدای پاک ایښې ده. لکه سړي ته په بدن کې ډېرې پرزې دي او ډېر اندامونه او ټوکړې دي، دوی څه بیماري راشي دې دپاره هم شفا شته قرآن کریم کې. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. قرآن کریم په ټولو کې شه د بهتره دوایي ده او بهتر شه د علاج دی، ځکه چې خدای پاک خپله قرآن کې ویلي دي که نه چې دا د مسلمانانو لپاره رحمت او شفا دی. نو دا معنا نشه چې نور شیانو سره علاج نشي کول، استشفا نشي کول، شفا نشي طلب کولی شي، خو دا ورسره استعمال او استعمال نه څه مقصد دی؟ قرآن کریم وایه بس دا شفا شوه که نه، زړه دې صبا کېږي، ثواب هم دله میلویږي او څه بیماري در کې په ځان چوپ کا دا ورسره کېږي. باب الحناء، دا باب دی په بیان د نکریزو مهندي. مهندي استعمالای یا د خپې چاودې شي، مثال نر سړي دپاره په داسې وخت کې استعمالول جایز دي که نه چې خپې چاودې شي یا بدن کې څه چاودواله راشي یا خپو ګرمایش یې ډېر وي که نه، دې سره ټنډک پکې راځي بیا چې استعمال یې کړي یا نور څه عذر دپاره ډاکټر وله هدایت وکړي که نه، هغه د هدایت مطابق به استعمالولی شي. ښځو دپاره خاصې مستحب طریقه د ثواب کار دی چې هر ټیم لسونه خپې سره وي، غوسه نه ورسره زیاتېږي، خاوند هم ورسره خوشحال وي او سره نور سړي نه تمایز رسي که نه، سړي نه به یوازې کتلی شي که نه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع قال حدثنا مولاي عبيد الله قال حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. کدا بدلونه جوړ کړي به مولاة ویل شي. سلمى یعنی ام رافع د مغه ام رافع د کنه به مولاة د بس کا مولاة یې مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة يلشي قرحة خلي قرحة ولا شوكة. که پیغمبر سم باندې په بدن کې څه دانا مانا شوه، سره غونې سره چاوده شي، خلکو ته ګرمکو نه یې د ګرمکې مرمکې سره وځي سړی باندې، او هغه نه علاوه که څه زغې پکې لاړو یا څه ځای کې چید وشو، نه الا وضع علیه الحنه، نه میندي په بیا لګول. د میندي کې دا پیدا شه زخم باندې څه ولګئ بیا ورسره زخم ښه کېږي. باب ابوال الابل، دا مخکینۍ زمانې ولا یوه مسله بیانوي چې د اوښانو ولا د میتیازې څښل دې سره سړي ته شفا میلیږي که نه میلیږي. نو واضحه خبره ده چې میتیازې که د مکول لحم جانور چې غوښه یې خوړل شي او که نه شي خوړل، که د انسان یې پلینې دي، فتوا په همدې ده او همدغه خبره پخه خبره ده. او نور مخکې زمانې کې دا پیغمبر سم ته وحي په ذریعې سره ښودلي شوي وه دا خبره چې د کم کسان راغلي دي د عقل او د ورینا قبیلې نه چې دوی ته د خېټې ډډېدو بیمارۍ لګېدلې ده، دوی دې لاړ شي هلته کې د اوښانو له میتیازې په بدن اوسلوي، لکه ملهم سره څه شه وکړي په ځان باندې مساج او پالش وکړي او د شودې دې څه کړي د پۍ دې اوڅکي دي سره به دوی ښه شي. همداسې کار یې کړو، ټیک شوي به وروسته کسان مړه کړل، بیا دوی شیخ کړل شول، مسله یې وکړه، پیغمبر سلام قتل کړل. نو دا اوس هغه خبره کوي، نن سبا بس همدا خبره ده. مخکې زمانې کې بس بیا ختمه شوله دا خبره، وحي په ذریعې سره منسوخې دي دا خبرې.
وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. فاجتووا يجتوي اجتوا یا اجتوی داخل اجتواو شو کنه اجتوای الخال اجتوی المدينة اجتوى المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم لو خرجتم كتا سوزي إلى زود لنا التوخان بيت المال وغيره ولا فشربت من البانها وابوالها نزلت فشربت من البان شديوس كي وابوالها سمنشين وزمدو ابوالها يوزمدو وزاني أسولي وفول دسيوك رتكشول. باب الذباب يقع في الإناء دي باب کې دا خای چې کله په دلوخي کې مچ ور پریزي نو مچ کې دا عادت دی کنه چې دا کم وزر کې زهر اخی شي دي کنه سم دا وزر پهله پکې اچي نو دویم وزر پکې نه چې دا پاس نه نیغي خو چې کله ته ولا غوفه کور کې ناغنا بعد بس دواړه بسره ملاو شي یو پکې انټي اخی شوی دي کنه یو طرف ته خزیر دی بل طرف ته انټي زهر دی هغه مخالف شي دی صحیح ده کنه انټي پویزنس وی ورکی نو بس دې سره بیا تا د پر نقصان نه کیږي او دې دا معنا شو چې چې کمی وبوي یا شودي یا مثال شي وي هغه پلی دي نشوي کنه آجکل شي کدبي تور باندې سګنس کی ځان ته خبره ده. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سيد بن خالد عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فانقلوه فكي دبكي غمس ويركي ولا فيه باغي برتن فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه بدو غرزي. دا معنا ده چې پکې پرېږدی چې دا هغه خو نه ده که نه چې هغه شاندې ورچولې الایچي شانې چې پروت وي پکې نه ویې غورځوه بیا. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. نه دا خبرې د هدایت کنه خلکو دپاره چې په دې باندې سړی عمل وکړي نه دې سره به خدای پاک وله څه وکړي ثواب هم ورکړي او دا مقصد به هم پوره شي. باب العین دا باب د په بیان نظر بد لګېدل. یو خو بد نظر وي بد نظر معنا هلکانو ته کتل او ښځو ته کتل بد نظر وتېل شي نظر بد وي دا بد ټکه چې وروسته ولګوي نظر مخکې ولګوي دې نه مقصد دی چې څوک دې نظر کي که نه خلک په ګاډو لیکي په نظر عامه شي نه دا لیکي که نه چې خدای پاک دې بد نظر نه وساته یعنې نظر بد نه دی خدای وساته دا معنا یې ده ځکه چې نظر بد دی ووهي که نه دې سره بیا تباهي ځنه ځای کې دي خلک ټوپک سره نه ودي نظر بد سره دې مړوي که وله پته ولګېده چېرې دلته مې سړي سره نه لګي طبیعت که نه نو بیا چې د علاقې کې ته کم سړی معلوم وي بس خلک بیا هغه باندې په نظره کوي روپۍ وله ورکړي چې ته سړي ته بس په عجیبه نظر وګوره بس بیا نظره کېږي ورسره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره داسې کسان راوستي شوي وو که نه چې دا خو په یوې طریقې نه منع کېږي مال پیشکش مې وله وکړو چې غواړې ماکې کې به دې سردار کړو پلانکې کړو دغه کړو هغه کړو او جینۍ غواړې که ښایسته ښځې د چل وي که نه دا به دله درکړو پیغمبر سمتی چې دا خبرې مسیح فضول دي تاسو د دنیا زړه دی او طبیعت مو د ذکر ته دا پیشکشي کوي لکه دنیادارو خلکو خو همدغه مطلب وي که نه ځکه پاسه پاسه کېږي چې که د یو لاس کې مې ګومکۍ کېدی د بل کې مې سترګه کېدی لمر بیا به هم زه د دغې کار نه منع نه شم ځکه زما کار همدا دی که نه زه هم دې دپاره رالیږلی شوی یم رسول یلم دې ته شي چې هغه به دعوت تبلیغ کوي که دعوت تبلیغ نه کوي دا څنګه کېدلی شي رسول نه په دې شي کې هېڅ قسم ته کوتاهي نه شي کېدل نه هغه کې خدای پاک پاسه کړو که نه بیا ته خدای پاک ایتونه میتونه ور زده کړل چې دا ایتونه وایه دې سره سړي ته شفا میلیږي او خدای پاک سړي له حفاظت ورکوي نه په دې باب کې ټولې هم د نظر ولا خبرې دي که نه چې خدای پاک دې نظر نه ساتي نه دغه کلمات وایي او قرآن کریم ولا آیات وایي دې سره خدای پاک سړي له حفاظت ورکوي. وبه قال حدثنا